مفتی صاحب رحمه الله بوي ماته یو ورځ بوټو صاحب وی چې دا کم مسلې باندې په اسمبلی کې بحث شروع دی ستا خوښه نه ده چې دا قادیانان هم راوغواړو چې دوی خو واورو که نه چې دوی څه وایي مفتی صاحب ورته وایي چې دا خو زما د زړه خواهش دی چې دا خلک راشي او هغې رالل چې په اوله ورځ راغی نو سپینې جامې سپینې پڼې سپین پټکې سپینه ګیره او د درود شریف او د اعوذ بالله او بسم الله نه به خپله خبره شروع کوله نو په دې اسمبلی کې به بعضې ممبران ما خواله راغلل چې حضرت دا هم نه دی مسلمان څوک دم کافر دی ما ته چې لږ صبر وکړئ چې دوی یو مونږ خبرې وکړو بیا به نو د ما قدرمندو حضرت مفتی صاحب رحم الله وی چې د هغې خلکو سره مناظرې دپاره مونږ به ټوله ورځ په اسمبلی کې دوی سره بحث کوو د شپې به بیا د دوی کتابونه مطالعه کوو او بیا به الله ته جړل چې اله العالمین په دې مسله کې ته مونږ سرخور کړي نو دا امت خو دې بیا د لاسه وتې دا کومې طریقې باندې چې دوی تحریک چلی زمانه مخکې د ما مشر خبره کوله چې مونږ هندوانو ته سکانو ته یهودیانو ته مسلمان نه وایو خو د هغې خلاف داسې د تحریک او د هغه ته هم نه راپاسو او د دوی خلاف چې راپاسېدلي دي دا جماعت یا زمونږ مشران یا علماء کرام نو د ما قدرمندو دا هسې نه دي راپاسېدلي د ما قدرمندو او عزتمندو حضرت مفتی صاحب رحمه الله چې په اسمبلی کې د هغه قادیانیانو سره کوم بحث او هغه په څو ورځو محیط هغه بحث بالاخر مفتی صاحب په دا خبره ومنله د هغې نه پس هغه ورته وایي چې دا ستا قادیاني خو دا لیکلي دي چې په ما څوک ایمان نه راوړي دا د غلطکارو ښځو اولاد دی دا د بدکارو ښځو اولاد دی چې کله د اسمبلی خلکو دا واورېدل نو د ما قدرمندو عزتمندو د ټول مخته راتلونکي د پاکستان عمر پورې دا مسله د بیخه ختمه کړه چې په دې ملک کې به قادیانانو ته څوک مسلمان